تاسو اتفاق رائے پیدا نه کړو ټیکټ پنئ او د تحصیل ووټ په ټول غشي له ورکوي. ډېره مهرباني. دا به وایو چې غشه نه دا به وایو چې پیپلز پارټي دا به وایو چې زمونږ د ټولو مشترکه عزت کوز دیر اسبن اویشا عمر باچا مرحوم په حجره کې د یونین کونسل اسبن کارکونانو غونډه چې پکې د اوه ویلیج کونسلو د پاره پاټي امیدوارانو په اتفاقي رائے ټاکلو د پاره خپل ویلیج کونسل په ستا غونډو تابعګانو اتفاقي رائے نمائندګانو انتخاب په سلسله کې تابع شوی غونډه ته د وینا په وخت د پاکستان پیپلز پارټي لویر ملکن ډیویژن صدر بخبیدار خان ملک عظمت خان او نور مشرانو ویلي دي چې بلدیاتي انتخاباتو کې تاثیر دینځای کې ګټه د پاکستان پیپل پارټي ده. د ویلیج کونسلو او تحصیل مشران با د پیپل پارټي جوړیږي. غونډه کې بخبیدار خان ملک عظمت خان د اسبن یونین کونسل د مشرانو په وړاندې د حاجی عمر باچا مرحوم زوی مسعود خان ته د هغه په نمائندګۍ او مشرۍ په کول په سر کړو او د ویلیج کونسل هویشه د پاره د پاکستان پیپل پارټي ویلیج کونسل چیرمن امیدوار نامزد کولو اعلان هم وکړو. په دې فیصله مشرانو په غونډه کې موجود نور کارکونانو او مشرانو نه د فیصلې توثیق او د په شمول نور امیدوارانو کامیابی د فاره حلف هم اوچت کړو. غونډې ته د وینا فوخ شمس القمر تازه خان رحمان الله خان منور خان فقیر ملک محبت خان امان الله خان قاری شایبخت نصیب زاده اعجاز خان وزیر زاده بخزمین په شمول نور وینا کوونکو د پارټي مشرانو ته یقین دهانی ورکړه چې دی به د اسبن سیمې په اوه واړه ویلیج کونسلو کې په اتفاقي رائے د امیدوارانو نامزدګۍ کوي او د غشي په نخښه چې څوک هم ولاړو یا پارټي د چا حمایت کړو ووټ به ورکوي. د شمس القمر وینا وا خراج تحسین پیش کوم د پاکستان پیپلز پارټي کارکونانو ته چې موږ د کلي نه دوه کسه غوښتي او په دومره ګڼ تعداد کې تاسو حاضري کړې ده. زما دا یقین پیدا شو چې د اسبن په خاوره به بله یوه پارټي زموږ سره مقابله ونه کړي او پاکستان پیپلز پارټي به انشاءالله چې موږ په اتفاق یو دا ټول سیټونه وګټي. غونډې ته د وینا په وخت پخواني وفاقي وزیر ملک عظمت خان او بخبیدار خان د پارټي او سیمې ترقۍ دپاره د حاجي عمر باچا د کردار ستاینه وکړه او تمه څرګنده کړه چې د هغه خاندان به د هغه نوم ژوندي ساتلو دپاره دغه سلسله جاري ساتي. مشرانو په کارکونانو زور ورکړ د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د څه قسمه خفګانه بغیر او مقامي سطح په اتفاقي رایه د امیدوارانو انتخاب وکړي او کامیاب کړي. د ملک عظمت خان وینا وا څلور سیټونه حکومت جرنل له ورکړي دي خو پیپلز پارټي به یو ودرئ ځکه چې چرمین راشي او د دې چرمین سره به یو د کیسان او یو د یوت او یو زنانه ممبر منتخب کی. دا باقی دوه درې جرنیلان به ورسره وي خو اختیار به د چرمین سره وي. ستاسو هم امتحان دی جذبات به کنټرول کوو. دا به نه وایو چې زه دا به وایو چې غشه نه دا به وایو چې پیپلز پارټي دا به وایو چې زمونږ د ټولو مشترکه عزت په چا جوړیږي. حقه سړی به د جرنل یو کس ودروي او اتفاقي رایه به همدا مشران پیدا کوي او چې کوم ځای کې یو سړی ډېر ګون نیسي او خفه کېږي او ډېر دا کوي د کیسان سیټ وله ورکوي او چې په بل ځای کې څوک خفه کېږي د 21 سال نه د 30 ساله پورې عمر یوت والا ممبر وله ورکوي وله دا عزت کښېنئ جرګه وکوي او چې په کوم ځای کې څوک خفه کېږي زنانه سیټ وله ورکوي. خو دا په ویلیج کونسل کې جوړول ستاسو کار دی. تاسو یې جوړ کوئ او خوشحاله هم کوي او چې په کوم ځای کې زمونږ د جرګې د ورتلو یو سړي ته غولې ننوتی دی موږ به ورځو ورته وایو چې ورور د پارټۍ په مفادو کې ته دا امیدوار ومنه ووټ وله هم ورکړه منډه هم وله ورکړه. داسې ده که نه د عزتمندو داسې به کوو ټول لاس اوچت کوي. غونډه کې بخبیدار خان د اسبن ویلیج کونسلو امیدوارانو ټاکلو دپاره تازه خان فقیر ملک شمس القمر محبت خان مسعود خان او خانزاده حاجي مشتمل کمیټه اعلان کولو سره زیاته کړه. اسپن یون کونسل ابیش زمونږ د عزت خیال ساتلی او بیا یې زما له ډېر زیات خیال ساتلی. دا تیر الیکشن که په فرض ما لږ ډېر خلک غلط شوي دی هغه خلک اوس په دې پوه دی چې موږ غلطي کړې ده موږ زیاتی یې کړی دی وایي که نه وایي. لہذا هغه خلکو ته رسېدل پکار دي. ته به دا سوچ نه کوې چې دا سړی په پي ټي آی کې لاړو یا په جماعت اسلامي کې تللی دی. جماعت اسلامي خو مخکې جمعیت العلما او جماعت اسلامي یو ځای وه هم 14,000 ووټې اخیستې دي زما په مقابله کې او دغه شان مطلب دا دی چې د جماعت اسلامي څه خلکو پي ټي آی له ووټ ورکړل دا ټولو ته پته ده. لہذا ټولې پارټۍ منتشر دي خو تاسو خلکو ته ورسئ ځکه چې پښتون د پښتنې دی. هر سړی تاسو ته راځي خو کم از کم جرګه غواړي عزت غواړي او مقام غواړي هغه مقام ورکوي هغه عزت ورکوي خلکو له. انشاءالله زما دا یقین دی چې څنګه عظمت خان دا خبره وکړه په دې تحصیل کې به انشاءالله پاکستان پیپلز پارټي په ډېر
باریک سری سره دا سټونو ګټي که خیري پیره خدای ستاسو په تعاون سره ستاسو په ورګرتیا سره زه دا وایم چې مسعود د دې ډوډۍ پروګرام هم کړی ډېرې زیاتې خبرې نه کوو کوم ځای کې زموږ د ناستې ولاړې ضرورت و کوشش به کوو چې یا زه یا نعیم د تاسو نه در ورسي او تاسو سره مطلب دی په جرګه کې شریک شي خو که ضرورت مثال کې دغه کمیټي به کوي او دغه کمیټي به خپل سفارشات موږ ته رالېږي او په هغه طریقه به موږ ټکټونه تقسیموو که نه وه تاسو اتفاق رای پیدا نه کړو ټکټ به نه او د تحصیل ووټ به ټول غشي له ورکوئ ډېره مهرباني